بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر اسف اقبال یم، اسسٹنٹ پروفیسر کارډیالوجی ډپارټمنټ لیډی هسپتال پېښور کې. نن مو د انجیوګرافي په باره کې خبرې کوو چې انجیوګرافي څه شی دی او دا څنګه کیږي او د کې کوم سټیپس مونږ اخلو. دا یو مریض مو سره راغلی دی، حاجي صاحب د بلډ پریشر او د شوګر بیمار دی او دوه درو هفتو راسي دته دا مسله کیږي چې د یو څو قدمه واخلي او د په سینه خوږ راشي او د ستړی شي او دې نه پس د نور نشي ګرځېدی. نو د ته مونږ د زړه دوايانې ولیکلې، خو د زړه دوايانو باوجود د تکلیف کم نه شو. نو په نیکسټ سټیپ کې مونږ دته انجیوګرافي کوو. حاجي صاحب تاسو شوګر او بلډ پریشر د څومره وخت نه دي؟ دا جی جی. اوس تاسو خپلې ګولۍ جوړې کړي. ټیک شو. اوس تاسو ته څه تکلیف دی؟ اوس تاسو ته څه تکلیف؟ د معدې نه تکلیف شو، ستړی کېږي. ستړی کېږي. څومره مزل چې وکړې ستړی کېږي؟ بس 30-40 قدمه چې وخورو بیا یا 60 قدمه. د زړه دوايانې چې کومې تاسو خورئ هغه تاسو ته څه فایده درکوي؟ مو نه دي زړه دوايانې خوړلې. ښه ښه. او شوګر او بلډ پریشر او هغه والا دوايانې؟ شوګر ګولۍ ته د پریشر. انجیوګرافي موږ د زړه مریضانو دپاره کوو. کوم مریضان چې ستړي کېږي یا یو ځل هارټ اټیک تیر کړي، دغه مریضانو د زړه رګونو معلومات دپاره انجیوګرافي ټیسټ کول کېږي. دې مریض ته 30-40 قدمه چې واخلي دته سینې باندې درد شروع شي او د ستړی شي او د چې کومې دوايانې خوري هغه دته څه فایده نه ورکوي. نو دا انجیوګرافي دې دپاره موږ دته شروع کوو. ټولو نه اول مونږ چې کوم دا یو کینولا پاس کوم ورته شیټ وایو، هغه مونږ کوشش کوو چې د لاس نه وشي. 80-85% 90% خلکو کې مونږ د لاس نه کوو او د لاس نه کامیاب وي. ځینې مریضانو داسې وي چې د لاس رګونه کمزوري وي، نو هغې کې بیا مونږ د خپې د رګ نه انجیوګرافي ټیسټ کوو. نو دا اوس مونږ د لاس نه کینولا شیټ اچوو، هغې نه پس به انجیوګرافي شروع کوو. هغه به تاسو ته ښیي. دا انجیوګرافي کې زموږ ټیم دی ما سره شامل دی شئیر چې هغه ما سره اسسٹنٹ په طور کار کوي، او عرفان دی هغه به مشین اپریټ کوي. بابا څه تکلیف خو نشته؟ دې مریض کې ممکن ولا پاس کا مریض ته مونږ هیڅ قسمه نشه نه ده ورکړې، صرف دا لږ 4 ګوتې ځای مونږ نشه کړی دی او دې کې مونږ دا کینولا پاس کړه. مونږ ته خپله ژبه کې شیټ وایو او دې شیټ په ذریعه به اوس مونږ انجیوګرافي کوو. هیڅ قسمه مریض ته درد نشته، مریض ته نشه نشته، مریض مو سره خبرې کوي او شیټ پاس شوی دی. کې دا کیتیټر مونږ پاس کوو او دا به مو رسوو زړه والونو ته او هلته کې به مو بیا ریکارډینګ اخلو. Quick. حاجی صاحب طبیعت ٹھیک دے؟ روکس گو الیو اخلا الیو تدار الیو دا انجیوګرافي او مختلفو اړخونو نه موږ د زړه رګونه کتلو. ماشین یو طرف ته تاوېدو، بل طرف ته تاوېدو، درېیم څلورم طرف ته. دې مقصد دا وي چې رګونه د هر طرف نه وکتی شي او چې کوم ځای کې سټینوسس وي، تنګوالی وي، هغه معلوم شي او هغې دپاره څه پلیننګ تیار شي چې بیا به هغې کې سټینټ لګوو یا به هغې ته بایپاس اپریشن کوو. هغه په دې باندې موږ بیا فیصله کوو.
یو کرینیل او ار یو پلین هم بیا واخله. انجکشن بابا ښه یې؟ ټیک شو. ار یو پلین ته راشه. فوکس کې دا انجیوګرافي مونږ پوره کړله. دا مخامخ سکرین کې تاسو ګورئ د زړه رګونه ښکاري چې کوم تارونه مو پاس کړي هغه هم ښکاري او دوايي پکې کومه مونږ پرېږدو هغې په ذریعه مونږ د زړه رګونه ګورو. چینج کړه. د دې حاجي صاحب د دوه رګونو مسله ده چې هغه مونږ انجیوګرافي په ذریعه معلومات وکړو. ښه دا یو رګ دی چې دغلته کې بند شوی دی، لاندې توروالی نه ښکاري، توروالی وینه ظاهروي. نو دې یو رګ کې مسله ده او یو بل اړخ نه ښکاري یو بل رګ کې مسله ده. د ده حاجي صاحب په دوه رګونو کې مسله ده او دې ته مونږ دا پلاننګ دی چې دې کې مونږ 2 سټنټ اچوو. هغه به نیکسټ ویک یا 2 هفتې پس دی راوغواړو او هغې مطابق به بیا دته سټنټونه واچو. سټنټونو طریقه هم دغه ده. د لاس نه مونږ دا شیټ واچوو، هغې په ذریعه مونږ اول وایر واچوو، وایر په ذریعه بیا مونږ سټنټ واچوو او دې سره دا رګ کولاو شي، وینه چلن شروع کړي.